أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم. درود شریف وایي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. دا دروازه بند کې یخني ده یا خوانه دي. د مخکات کی بیان د بشارت او بیبی مریم ته په عیسی علیہ السلام سره د آیت کریمه کی بیان د اظهار د تعجب د بیبی مریم ده. په ولادت د عیسی علیہ السلام سره بغیر د زوجنا او بغیر د ابنا. قالت بیبی مریم ویل ربی زما ربا انا یکون لی ولد څنګه به زما بچه پیدا کیږي ولم یمسسنی بشر او ما سره خلاص نه دی لګولې هیڅ یو انسان. قال الله ورته وی کذالک خبرم د قشان د لکته چې څنګه وای تا سره اچا لاس نه دی لګولې خو الله یخلق والله پیدا کوي ما وسیشاو چې را دی شي. اذا قضى امرا چې کله فیصله دی یو کارو کی په انما یقول له غی توای کن شپ یکون نغه موجود شي. الله موجوده بلا بن. قالت ربی انا پمانا د کیف سرا نا تپوس شک د قدرت بارکینو تپوس د کیفیت. ولم یمسسنی بشر ګره بشر نکره دا پسیاق د نه پکې راغلی تفید العموم هیڅ بشر را سره لاس نه دی لګولې نه په حل سره او نه په حرمت سره بتزوجین ولا غیر نه په نکاح سره او نه په غیر نکاح سره. الته سوره مریم کې بل ټکی امجاتای لم یمسسنی بشر ولم اکو بغیا. بشر را سره بالکل لاس نه دی لګولې نه په نکاح نه په غیر نکاح نه په غیر نکاح زنا د پښو کړ بیا روسه وی ولم اکو بغیا ز زنا کارم نه يم. صحیح شو. دلته صرف اجمال اکتفا کوي ولم یمسسنی بشر نو دواړه نه پېښوي تزوجم نه پېښو غیر تزوجم نه پېښو. صحیح شو. او الت ولم یمسسنی بشرن کې تزوج او عدم تزوج حل او حرمت دواړه نه پیو. ولم کو بغیا بیا صراحتن ولی وای دې کې حکمت سره حکمت او فائدہ پکې دا د چالت ذکر د تهمت او په بیبي مریم یا اخت هارون ما کان ابو کمرا سوء و ما كانت امك بغیا. یا د هارون خوري خسړي خوري ستا پلارم بد سړی نو مور دم بدکاری نه ونه ته څنګه بدکاری شې نو د تهمت په ولګاو نو التا صراحتن د ځان نه دفاع پکاروا. لم یمسسنی بشرون کې نه په د حرمت ضمنن رااله او نه په د تزوج صراحتن رااله
ولم کو بغیا سره نفید زنا بیا صراحتن وکړه دا به تصریح بماول مزمنن شول ته ضرورت دلته ضرورت نشته دلته تهمت نشته علما کو بغیا تم ضرورت نو قال الله ورته الامر كذلك کی اشاره کی چې کذالک خبر ده د مبتدا د پاره چل امر ده من خلق ولد من کی پیدائش د بچی دستانه بلا بن الله يخلق الله پیدا کوي ما یشاء اذا قضى امر اراده خلق اراده د پیدائش دی او سيزو کی پینما یقول لو کن فیکون فهو یکون دا یکون بخبر ده هو د پارش ويعلمه الكتاب والحکمه الله کتاب ورخید لرا او حکمت په او تورات او انجیل او الله وای منګه ګرځو دلرا رسول بنی اسرائیل تا او رسول بای په خبرو سره چې انی قد جئتکم بتقی سره مارا تکړه تاسو ته بیا آیتن پنخ سره معجزه ورته من ربکم درب د طرفا معجزه دا د چن یخلق لكم ز جوړوم تاسو ته من تینی د خټینا کایت تیرې پشان د شکل د مرغی پن په خو بیا پوکې وهم پاغي کې پيكون تو راغین به مرغی جوړ شي باذن الله د الله په حکم ګران کار دی او برولک مها جوړو ما درزا دړاند ول برس برګیان وهی الموتارا ژوند کوم مړی باذن الله د الله په حکم سره و نبئکم او خبروم تاسو بما دا وسنا تاکلون چې تاسو خوري و ما غست تدخرون چې تاسو ذخیره کوي په بیوتکم پکورون تاسو کې ان فی ذلک یقینا په دې ټولو مذکوره خبرو کې نه خیر قدرت دي تاسو لپاره کچره تاسو ایمان لرون کیای ويعلمه الكتاب بالنون والياء نعلمهم راغله ده يعلمهم راغله دواړه قرتونه دي ونعلمه مونږ ورخیده ته کتاب مم پولیسانی شید نعلمه ده پا کتاب نه مراد کتابت مراد ده الخط خط مراد ده خيسته خط ولیکلي خيسته والحکمت ته پوي خبر او تورات او انجیل سوال دار چې تورات خو د موسی کتابو نو د څنګه ورخو د جواب دار چې د زدو کړه انجیل خو پیروز تراغه اوله تورات تک تورات خو د عیسی علی السلام نه مخکې وکړه ورنجلو رسول اشاره دی خبره ته کوي چې رسولا د مفلسانی د نجلو په موضوع د پاره ونجلو منګر زو د رسول بنی اسرائیل تا په سبا په ماشمتوب کې ورته لیګو سبا ما شمتوب کې به پیغمبر یو قول داد یا بعد البلوغ د بلوغ نه به رست پیغمبر دیم قول داد ځواني خدا زوی په اقوال دي صحیح قول دار پیغمبر یار پیغمبر ته سروښ کرنای کې ملاو شو او دا چې عیسی علی السلام 33 کلو کې اوچت شوی دی دام قوي روایت نه دی صحیح د سروښ کرنای کې ورته نبوت ملاو شوی څه زمانه دا غي نرسته تیر کړی دا بیا اوچت کړی الله دا خو اسرائیلی روایت دي کنه مخبر صادق نه خو صحیح سند سره حدیث په دې باب کې نشته کړ دا د سبا بعد البلوغ ورته نبوت ملاو شو دا ضعیف اقوال دي فنفخ جبريل في جيب درعها پوکیو کو جبريل علیہ السلام پسنگل د قمیص د دې کې ندا حامل شوا وکان امرها ما ذکر فی سوره مریم د دې قصه غدا چې په سوره مریم کې ذکر شوی دی وګورئ واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا دا ورته وی قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا ورپسې قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اكن بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجل آية للناس وكان امرا مقضيا ورپسې
فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فجاءها المخاض الى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها بچی ورته आवाज وکړه الله تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وحزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وما شمر کوټه دي او کلی لرا لفاتت به قوما تحملو قال يا مريم لقد جئت شيئا بريا يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا الله ورته الهام وکړي چې بده به ور سره خبرې کوي باشارت الی دې به جواب درکې د درې ضرور ورځو معصوم دي قالوا كيف نكلم من كان في المهدي سبيا قال ان غبس صبرونه کا ورته ډایرک فقال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا او بیا درې هیبتی ورځې ذکر کړي والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا اور پسې ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذي فيه يمترون دا د عیسی علیه السلام واقعیت ته ډېره ښه تفصیل سره ذکر ده ګورئ فلما بعثه الله تعالی کړه چې الله ذکر کا ولېږه د بني اسرائیل ته قال لهم انی رسول الله الیکم عیسی علیہ السلام دی ته ویل زه د الله رسول یم تاسو ته انی بی انی اشاره دی خبره ته کوي چې دا انی مجرور دی په حذف دار په جر سره او حذف دار په جر د ان نو د ان قیاسی دی قد جئتکم بیاتن علامت پالامی سره علی صدق زما پسې د من ربکم درب د تاسو درب د طرفا انی هی انی علامه مدادا یی رویس د اشاره دی خبره ته کړه چې دا انی مرفوع المحل دے خبر دے دی یا دپارا اب قرت کے پا کسری سر راغلے دے انی استیناب بش یا با مستانی پشی پا ابتدا دے کلام کی چراشی نہیں کر کسر دا حمزی کر اخلق لکم اصور لکم چی تصویر جوڑو متا ستا اصورو سر ذکر کر چی خلق و ایجاد بعد الاعدام تا ویو دا خدا اللہ صفت دے بندہ خدا نشی کولے دے اصور لکم شکل جوڑو متا ستا من التین د خټینا کایت تیرے پشان د شکل د مرغی کایت تیرے مثل حیات تیرے مثل صورتی پشان د صورت د مرغی والکاف اسم مفعول دی ګورئ ها دا کایت تیرے اخلق لكم مثل حیات تیرے یا مماثل حیات تیرے دا به مفعول د اخلقو د پاره شي ها دا کاف مفعول دی په معنا د مماثل سره ها پنپخو فیه پوکے ور کوم پدې کې دا ضمیر کاف تراجه ده کاف ته نه دی ګورئ راجه مماثل تراجه ده چې معنا د کاف ته ها پوښی کاف ته نه دی راجه حرف ته ضمیر نه راجه کیږي مماثل تراجه ده چې معنا د کاف یکون طیرا او فقرت کې طائر راغله ده باذن الله بیرادتی فخلق لهم الخفاش خفاش ورته جوړ کو خفاش پیژنئ موږ ته شوپرک وای خپیرک ا د شپې ماخام کې لک شان سات سترګې کار کوي او سار دې صبح صادق او د نور خاطه پر سترګې کار کوي بټول ورځ وډ خپاش خپیرک یا موږ ته شوپرک کوي عبد الله تاسو ته خپیرک لیدل هم دې کنم دې لیدل ما خو لیدل او دا غي نشته ګوره وزر ډېر نه دي صحیح او بیا ملي وړو کې لته دي لانه اکمل الطير خلقا ذکر دے په مرغانو کې کامل دے په تخلیق کې اندامونه پوره دي غاخونم لري تینم لري حیث په مرাজি او دا نور خو تا چا سن یو د چا سن دے په تخلیق کې پوره دي پکانه یتیر وهم ينظرون د بخابرک جوړ کو غبالو تو دی ورته قتل پایزا غاب من عن عيونهم چې کله بغایب شه دي دسترګونه نه سقط ميتا راو پرې بو ته مړ بو دا به ولې را پرې وته ځکه دا ورته خو د چې تخلیق د باری دی یو تخلیق د مخلوق دی د مخلوق هم د عمرې کنه 2 روپوم دومره دمي کنه صحیح شکه د انسان تخلیق هم د عمرې کنه تاجه به
وبرئ الاکمه او جوړوم اکمه الذي ولد اعمى جړون پیدا یا برس برګه وخصا لانهما دا ان زکه دا دواړو د مرزونو اعیلته با چې طبيبان استړي کړیو وکانه بعثو په زمانه طب فابرأ في يومين جوړ کړ په یو ورځ کې 50 الپن 50 ضرب دعای په دعا سره به شرط ایمان په شرط ایمان سره د ایمان شرط په لګولې وهي الموتى مړي راجد دي کوم به ارادتي دا اذن الله ولې مقرر کړه لنفي توهم الالوهیت به چې توهم د الوهیت د پشي پدې نو په احیا عازر راجندې ک صدیق له د مرګره خور را لمرګره د مرش او درې ورځې چې او دی او قوم باذن الله د قبر نه را پاسې دا را منډه کوي وابن العجوز دی وی بوډای زویو وابن العاشری او دی عاشر چې ټیکسینه به خلک نه را غونډول دا لوروا دی دومره ژوندۍ په عاشو او ولید لهم ډیر ژوند بیا او ولید لهم بچیم پیدا شته دی مړو بل سام بن نوح پیدا کو ما ته په حال بیا مړ سام بن نوح قبر ته ودرې قوم باذن الله چې پاسې د نیم سری سپینو وای دا ولې وای ما ویلې چې قیامت आवाज دې تریخ په خابه خلکو سرونه نسبینه د لو دا وختخه نه د سر سپین شه بیا ورته بیا به مرشي بیا به پرې وای صحیح شو وګوره چې د مرګ هغه سازن کدن سختی را باندې را نشي وای زه الله ته دعا وکم د مرګ د ځن کدن سختی به در باندې را وځن کدن ډېر سختی ترخی سختی سکرات الموت بیگا مې د سوچ کو ډېر خلک د خاورونو لاندې دي تاسو سوچ کړئ نم دې کړئ قسم دې زکل کله دې سوچ کوم بیگا مې ډېر ښه سوچ وک ډېر چې ما کم لیدلې دي کنه تاسو چې کم لیدلې دي هغه د خاورو لاندې شي دا غي تب کله د یو اجمالین سرسری نظر په نه دی ما په سرسری نظر واچو ډېر خپه شوم سو کال وروسته بیا د قشانی بیا صحیح منګو تاسو کې به ډېر کسان د ځمکې نه لاندې ونبئکم بما تاکلون وما تدخرون تخبؤون چې تاسو پټ ساتئ په بیوتکم په کورونو تاسو مما لم اعاینو چې ما نه لیدلی پکان یخبر الشخص سره به خبرو بما کلا چې بیګا د سخړی دی لوګان یا ټی پر وما یاکل بعدو چې سبب سخری کبان وغیرہ په سبب دینه به خبرو ان فی ذلک فدی مذکوره خبرو کلا تلک من کنتم مؤمنین وجیتکم مراتک و مصدقا لما بین یدی او تصدیقون کې دا غسیم چې زما د لاسونو دوړان دي تورات تصدیق کو وحل لكم حلالم تاستبعض الذي باجا حرم علیکم چې حرام شوی پتا سو باندې وجیتکم مراتک کړه تاسو بیات مې ربکم بنخ سره درف تاسو نه پتق الله د الله نه ویریږي واتیون زما تابعداریو کوي مصدقا د مفعول لري په مازه وجیتکم حال د فاعل د جیتونه مراتک کړه تاسو په داسې حال کې چې تصدیق کون کې لما بین یدی قبلی چې زمانه مخکې کم کتاب دی من التورات دا په بیان د ما بین یدی ولله بعض الجهور مالکم فيها فحل لهم من السماء حلال کدیته د کبنا و تیرنا مالا سیسیه له هغه مرغان چې هغه د پر مخوک نه وقيل حل الجميع طول ورته واکړه په باز به په معنا د کل سره شي اعتراض ورته چې زنای مرته حلال کړه جواب دار چې کم محرمات اتفاقی دی اغینا غیر وجیتکم بیاتم ربکم کرره دا جیتکم مکرر کم بیاتم ربکم د څه د پاره تاکیدن او لیبن علی بدا بنا کی فتق الله واتعون دا بیاتم بما امرکم به من توحید الله و طاعت ان الله ربی و ربکم الله زما رب دې استاد رب دې پابدو د الله عبادت تو کوي هاذا دا هغه سا امرکم به چې تاسو ته پاغي باندې امر کوم صراط مستقیم نه غلار دا طریق مستقیم فکذبوا دي خلق د تکذیب وکولم یؤمنو به ایمان پیرانوړو بس دې فلما حس عیسی من امر کفر